عبد الله ابن عمر رضی الله چې د غزوه سالم رضی الله عنه چې فرمایي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په بازار کې چې روانو نو د اذان आवाज واوریدو خلکو زر در خپل دکانونه چې را بندول او جمعه طرف ته روان شو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایل چې د داسې خلکو په باره کې الله جل شانه آیات مبارکه نازل کړي دي چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه وايتاء الزکات د داسې خلکو په باره کې آیات مبارکه چې دی وی نازل شوی دي او بعض علما ذکر کوي چې د نبی له سلام زمانہ کې دو صحابه کرامو بازار کې خپل کار کسب کاو یو چې تاجر او تجارت به کاو د کپڑے تجارت یې کاو او بل چې لواری کولا وای دا تاجر چې دی دبا خپل کاروبار کاو کپڑا به خرڅولا خو کو د اذان आवाज به واوریدو او یو گاګ ته به دا کپڑا داسې پلاس کې نیولې و نو هغه کپڑا به د اذان आवाज به چې واوریدو نو داسې به نه کول چې دا کپڑا دی گاګ لچ دی ورکی بس کپڑا به په قضې پرې خو دا په قضې باندې پرې وتلا کداسي به و چې یو گاګ ته به کپڑا کټ کول او نیمه به کټ کړي و دې ټیم کې به د اذان आवाज واوریدې شو د اذان आवाज به واوریدو نو اذان چې ورې دا کپڑا خو نیمه کټ کړي د بس لګ زې پاتې نه بس په قضې به کې چې یو کپڑا کې خو دا او زما د رب چې دې ماته आवाज شو نو جمعه ته بلاړې هغه سیس به په قضې پرې خو دو دکان به هم د غرنګي پرې خو دو لا بړې عبادت طرف ته بلاړې دا الله جل شانو یاد ته چې دې لا بړې او بل دا کم چې لوارو د بچې توري جوړولې دواري کوله توري به جوړولې نيزه به جوړولې نو د عمل داو چې دبا دا اوس په نه چې د به پور کې سره کړي و او مثال به دا کم سټک به وته راچاو او دې ټیم کې با د اذان आवाज به واوریدو نو دا به نه چې ورګه اسیم لا ټیم شته دی او ما خو چې د اوس په نه چې د ګرم کړي دا یو څو گزاره ور کم نه بس په قضې باندې پرې خو د جمعه ته پاسې جمعه ته بلاړې وای کدا سټک به اوچت کړو داسي سټک به اوچت کړو او د اذان आवाज به واورید نو دا نه چې ورې دا یو گزار خو ور کم نه بس سټک به شاته به گزار خو دا غرنګي مخه ته به واپس نه راړو بس شاته به چې دی او غرزاو او جمعه طرف ته بلاړې نو وای د داسي چې د کسانو په باره کې آیات مبارکه نازل شو چې دی اخستل چې دی او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي دي نه رستو وای دا آیات مبارکه د بازار د خلکو په باره کې نازل شوی دی چې د بازار خلک به کار کسب بخپل کوي خپل به عاش بلټي او دغه سره به د منځونو د زکات د خیال بساتي زکات ټیم راغې نو د زکات د 1 روپیه حساب کوي بعد کسان چې بیا دغه ټیم کستر کې سي پټي کی مړ وداسي سرسري حساب وکړو نه سرسري حساب باندې کار نه کیږي پوره چې د 1 روپیه حساب بکې دغه رنګ د مونږ راشي او دوی چې نه مړ ورګه د ټیم پکشته نه بس د مونږ د هغه ټیم راغې بیا باغې دي